السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما بابر اعظم نه ټولو کلاډیانو په ټیم کې چې کم کلاډیان دی ته معافي غوښتلې ده او نور چې کم الزامات په بابر اعظم باندې وسیم بادامي لګول یا شعیب جټ لګول یا د ایروای نیوز چې کم سټاف په لایف شو کې په هغه باندې کم الزامات لګول نو وسیم بادامي شعیب جټ د ټولو بابر اعظم نه معافي غوښتلې ده جی. بل د پاکستان سلیکشن حواله سره پاکستان کرکټ ټیم چې کم ورلد کپ د پاره سلیکټ شو د اماد وسیم او محمد عامر چې کم ایشو هغه حواله سره هم حقیقت مخې راغلی چې آیا اماد وسیم او محمد عامر په ټیم کې بابر اعظم نه سلیکټ کړي یا د زکا اشرف پکې سروانه. نو دا ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ګورئ جی، الله پاک عزت ورکوي، الله پاک ذلت ورکوي. عزت ورکول والا او ذلت ورکول والا دا الله پاک لوی ذات دی جی. چې چاله عزت ورکوي نو هغه هر څنګه که څوک ولډیرم کاندیو کني نو هغه الله پاک عزت ورکوي او که څوک الله پاک ذلیل کوي نو هغه هر ځای کې الله پاک ذلیل کوي جی. بابر اعظم له الله پاک عزت ورکړي. د پاکستان عوام د پاکستان کرکټ فینس د بابر اعظم سپورټ کوي جی. د عوامو د سپورټ په وجه باندې دغه وسیم بادامي دغه شعیب جټ په لایو شو کې راغلي دي او د بابر اعظم نه معافي غوښتلې ده جی. بل د پاکستان کرکټ ټیم چې کم کلاډیان نو هغه خپل میټینګ کړی د بنگلاديش نه یو ورځ بنگلاديش سره چې کوم میچ هغه نه یو ورځ مخکې دا ټول میټینګ شوی دی چې دغه کلاډیان هم بابر اعظم لویل دي. باقاعده سره کلاډیان داسې چې بابر اعظم نه باقاعده معافي هم وستلې ده او یو عہد کړی دی چې موږ به صرف او صرف د پاکستان د لپاره جنگيګو د خپل کپتانۍ د لپاره یا د خپل مفاد د لپاره په ټیم کې نه شاملېږو جی. موږ ټیم کې شامل یو، موږ به صرف د پاکستان د لپاره جنگيګو جی. نو ټول را یوځای شوي دي، متحد شوي دي، خو اوس ډیر لیټ ته جی. الریډي پاکستان میچز بایلل دي، اوس هم سیمی فائنل د کوالیفای چانس شته خو بیا هم لیټ شو جی. بل امام الحق ډراپ په وجه باندې فخر زمان له چانس ملاو شو په لومړني میچ کې هغه خپل سکور کو پاکستان چې کم د بنگلاديش پسې ټوټل دومره په اسانه باندې چیس کنو هغه کې د فخر زمان ډیر غټ لاسو جی. بل د بابر اعظم چې کم خبره کېده چې په اماد وسیم او محمد عامر ټیم کې بابر اعظم نه اخلي نو دی حواله سره امام الحق هم ویل دي چې چیف سلیکټر چون کې زو ما هارون رشید چې کم دغه هم چیف سلیکټر جی او لیست مخ کې نمنګ له زکا اشرف را کو چې دا کلاډیان په دغه کې شامل دي. لیست کې اماد وسیم موجود جی. په هغه لیست کې اماد وسیم موجود ځکه اشرف ویوي چې اماد وسیم په ټیم کې ورواچوي خو محمد عامر مو ورچوي. چونکه چې بیا سټه مونږ بابر اعظم سره وای کینا سو بابر اعظم له مدغه رنګ خبرو کا چې ځکه اشرف وای چې اماد وسیم ورواچوي او محمد عامر په ټیم کې مو ورچوي نو بابر اعظم مونږ لوي چې مال دواړه پکار دي، مال دواړه په ټیم کې راواچوي چې دواړه وی په ټیم کې اماد وسیم دی او محمد عامر دی. چونکه فاست بالینګ ډپارټمنټ کې لري تاسو له معلومه را نسیم شاه انجرډ نو فاست بالینګ کې ما سره امیر شو سپین ډپارټمنټ چون کې پچ کنډیشن د سپین دي نو کله به زه میچ کې ځان سره محمد نواز شاملو او کله به اماد وسیم شاملو. بابر اعظم د دواړو په فیور کې جی. خو ځکه اشرف وی چې نه صرف محمد عامر و پکې نه اماد وسیم ټیم کې شامل کړي او محمد عامر پکې م شاملوي. بابر اعظم ولوي چې اماد وسیم شاملوي او محمد عامر نه شاملوي نو بیا دواړه م شاملوي. بیا به زه بس عمره د ایشیا کپ سکواډ سره لاړ شم چې کوم زما د ایشیا کپ سکواډ هغه سره به زه ورلد کپ لم لاړ شم چې کرا کوي دواړه راکوي او کنه راکوي نو دواړه م راکوي. بابر اعظم ولا دا ډیماند کړو جی. دا خبره اوس مخه راغلی ده چې سټیم انضمام د خپل عہدې نه ریټایرمنټ وښتو استعفا وښت ریټایرمنټ نه استعفا وښتره نو هغه نه پس بابر اعظم دا خبره مخه راغلی ده چې چون کې دا سکواډ چې کم دی دا ځکه اشرف ټوټلی تیار کړی دی نوم پکې دا انضمام الحق ور د بابر اعظم بدنام دی چې سکواډ دی په خپل خوخه تیار کړی خو نه جی. سکواډ چې کم دی ځکه اشرف تیار کړی دی ځکه اشرف او هارون رشید چې کم دی د دوه کسانو دا سکواډ جوړ کړی دی. سکواډ کې منم چې اماد وسیم خو بابر اعظم ولوي چې اماد وسیم شاملوي نو محمد عامر هم شامل کړي. د محمد عامر هم ضرورت شته پاکستان کرکټ ټیم له د نسیم شاه د انجری په وجه باندې او چون کې اماد وسیم ځکه اشرف شاملولو امیر نه شاملولو په دې وجه ول بابر وی چې بس شاملوي نه چې امیر نه شاملوي نو اماد هم شاملوي. دا اپډیټس چې کوم دي دا نوی اپډیټس راغلي دي جی. وردا مطلب خو اتنټیک نیوز د دې کې څه مطلب څه فیکس نشته نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.